الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبو العاص ابن ربيع رضي الله تعالى عنه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دې عزتمن صحابي مبارک فرمایي چې حدثني ابو العاص فصدقني. کله چې ابو العاص ما سره خبره کړې ده به به رښتیا ویلې دي، او وعدني فوفالي، او چې کوم وعده ما سره کړې ده په هغه باندې وفا کړې. ابو العاص ابن ربيع رضی الله تعالی عنه د قریش د قبیله سره تعلق ساتو، د بني عبد الشمس سره. د سیرت په کتابونو کې راځي چې د یو نوجوان او د سې نوجوان چې د ځواني ډېر انتهایی پوره و، تازه رونق او زیبایی والاو. کله چې یو سړی دا ولیدو غیر اختیاري په سړی باندې بروب راتلو. الله عزوجل په دې وخت کې دومره پراخي په د باندې راوسته و چې د غټول اطرافه د مالداري او پراخي نیولې و، او د عزت صدر الله عزوجل دله په اوګو باندې ورچولو. د دې وجنه په عربو کې چې څومره د کمال صفاتونه د کمال خوونه هغه په دې انسان کې رب العالمین راجمع کړي وو. خاص کر علامات د مروت، علامات د سړیتوب، علامات د وفا، د پلار او نیکون دله د قمالداري پاتې کړی شو، نو څو ظاهري صفاتونه او څو معنوي صفاتونه رب العالمین په دې نوجوان کې راجمع کړو. قریش کې عادت ده الله عزوجل سورې قریش کې دا خبره ذکر کړي چې د پوخانه تجارت خلک دي ده. دی ابو العاص د خپل پلار او نیکنه د دې تجارت اصول کې راوای خستو. د وړي به یو طرف باندې تلو، د شی په بل طرف باندې. په دې طریقه چې کله به وړي شنو دی به د شام په طرف باندې قافلې روانې کړي، او چې کله به وړي شي به د یمن په طرف باندې روانې کړي. د مکې نه مدینه منورې راتلو، د مدینې نه په دغه شان د مکې په طرف، د مکې نه د شام په طرف، د شام نه د مکې په طرف. او دا قافله به چې روانه و تقریبا په دې کې 100 اوخان او 200 نارینه سړي دا بور سره روان و. خپل مالونه به خلکو دله تقسیمول چې دا ځان سره وېستو، په غیزه کې خرج کړه. صاحب کې دومره پیسې ما بقای چې څومره مسله لا موږ لپاره ده. وجدادا چې دا تجارت په امور کې ډېر انتهایی او خیر، د تجارت په امور کې ډېر انتهایی صادق، او د تجارت په امور کې ډېر انتهایی امانتدار. د دې ابو العاص رضی الله تعالی عنه یو ترور و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي به ورسته جوړیږي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لسی بیبي نه وي. په ټولو کې اولنې بیبي چې وا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. کله چې دا وفات شو دغه نورسه به نوري بیبي په نکاح باندې کړي. به تور مثال ام سلمہ په نکاح کړي ده، ام حبیبه په نکاح کړي ده، عائشه په نکاح کړي ده، حفصه په نکاح کړي ده، زینب رضی الله په نکاح کړي ده، صفیه په نکاح کړي ده، میمونه په نکاح کړي ده، سوده په نکاح کړي ده، ریحانه په نکاح کړي وا، او جویریه. د ترور خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي هغه په د باندې د شپام کو ته به دا ګمان کو لکه څنګه چې سړی د خپل بچی باندې پام کوي، او د قشن د مور د بچی لګوري. په خپل زړه کې په خپل کور کې د شي اوچت زیاده لپاره انتخاب کړو چې خلکو باغله کله کاته نسترګو به ور اړولې چې څومره د کمال زی دې زنانه دې سړی لور کړي. وجدا چې په دې کې الله عزوجل دا کمالات اخودلی و، لکه څنګه چې د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د بیبي محبت سره او د قشان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت مو سره ډیر انتهایی ته کم تینو. په وخت د اوقاتو کې الله عزوجل دا کلونه ډیر په تادی باندې تیرول د محمد صلی الله علیه وسلم په بیبيانو کې، او داغه په لورینو کې الله عزوجل د رسول الله په لورینو کې ولور زینب رضی الله تعالی عنها چې د مشرور ور الوی کړه. او تا په دې ګمان کوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې یو ګلاب اغرو غړيږي، تازه رونق والا زنانه و. په دې عربو کې چې څومره نوجوانان او په دې عربو کې چې د څومره مشران خلک وي، د ټولو پښلونو کې دغه تمه پیدا شو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د لور به منګه کوو ترڅو پر دغه اعزاز مونږ ځل نصیب شي. ولی به خلک دې له فسخیږي نه. د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د خاندان چې دا پیدبار د حسب سره، پیدبار د نسب سره په ټولو عربو کې ډېری انتهایی اوچت، او دا زنانه شو نسبن اوچتره، حسبن اوچتره، مور ډېر اوچتره، پلار ډېر انتهایی اوچت ته، اخلاق ډېر انتهایی اوچت ته، آداب ډېر انتهایی اوچت لري. خاصه اخلاق مبارک مخکې مونږ ویل الله عزوجل انسان نصیب کوي ترڅو پورې دولس امور دا سړی په ځان کې پیدا کړي. به تور مثال د ټول نه مخکې اول عاجزي، دویم ویل چې کله انسان په ځان کې حیا پیدا کړي، دریم چې کله صدق پیدا کړي ظاهر او باطن برابرول، څلورم رافت پیدا کړه د ارش ځای پیژندل، پنځم دغه شان صبر په ځان کې پیدا کوله،
شپږم د الله په دې بندگانو باندې شفقت او رحم کوله هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو عظمت پر ځړ کې لرله اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نقشې باندې روانېدل نه هم به پیدي کارونه کې ځان نه بندوله او لسم د بدګمانۍ نه په مسلمانانو باندې ځان ساتله لکه نن هم د مسلم په درس کې ویل د امام نووي رحمه الله د چغلې په باره کې یو لسم د حسد نه ځان ساتله او د لسم د خپل ژبه حفاظت دا زینب بنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اعتبار د اخلاق او ادب سره ډیره اوچته زنانه ادب دا منه د خیر خوینه سره په ځان کې راجمه کې لیکن په کدا چې د عربو د څومره نوجوانانو څومره اوچت خاندانونه و الله عز وجل هغه په دې باندې قادر نکړه دا منقبت رب العالمین هغه له نصیب نه کې د دوی دغه په دې مابین کې اېدی د ترور اغازوی واقع شو ابو العاص ابن ربيع رضی الله تعالی عنه چې د مکی په نوجوانانو کې یو تکړه نوجوان وی په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د لور دره ورکړه زینب بنت محمد ولک وخت تیر شو چې الله عز وجل د مکی په سرزمین باندې آسماني وحي قران محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له شروع کې اقرا سوره اقرا د اولنی په آیتونه نازل شو هغه نور چې پړقیدونکې دی هغه نور چې هغه د لری خلکو له ځلېږي الله عز وجل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګلو د هدایت په دې دل باندې د حق په دې دل باندې او دا امر ورته وکړو چې تاسو څومره خاندان د نږدې دا ټول لاجمه کې واغو ټول د قران او سنت دعوت ورکا دغه درې وجه دی یو دا چې دا په دې ټول انسانانو کې اوچت خلې دي کدا چرته ایمان راوړي دا نور خلک بخمخه ایمان راوړي دویم د دې وجه نه خلک بده شي وای چې خپل خاندان نه برابرې هم له دعوت راکړي دریم په دې کې مفسرین دا وجه بیانوي چې دین د اسلام خپل او پر دې ټول یو رقم تري اولنې هغه څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ایمان راوړلو او په ایمان باندې مشرف شو د نبی کریم علیه السلام عزتمند بیبي د امت مسلمه مور خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها دغه نور سره هغه په لورینو کې زینب رضی الله عنها رقیه رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فاطمه الزهرا په دې وخت کې ډېر انتهایی وړه ماشومه لیکن په کدا چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دین چې د خرګنی ابو العاص هغه د دین انکار وکړو وجه دا کله چې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړم خلک به دې ګمان کې چې د پلار او نیکه د دینونو نه په کامله معنا باندې جدا شو او وی ویل زینب چې په کوم شي باندې داخل شوی زه په هغه باندې نه داخله وم بلکې د دې سړي د خاندان عمده کوشش کولو چې زمونږ د انګور په خپل پلار باندې ایمان راوړې د کوشش دا کوو چې دا بچي موږ په هغه کې ور داخل نکو دې وجنه بار بار پښتنه به د خپل وسی کوله او د خپل بچي مینه محبت مسر ډیر انتهازاتو ترڅو پورې دا سړی په بل طرف باندې مائل نشي او زموږ په طرف کې واقع شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قریش په مابین کې ډیر انتهایی سخت اختلافات رااله حتی تر دې بعض له ویلي ولکه خوار شي تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم د غمونو په خپل سر باندې راخستې بری طریقې داغه د پیغلو داغه لوري په نکاح کړی دي کچیرته دا تاسو هغه بیرته واپس کړئ دا ډیر انتهایی خشي وجداره چې په عربو کې عادت دا چې چا برچا لور وکړه هغه به چې غنو لکه به نظم د خاندان بچي د ملګرو په خپل مابین کې ول ډیر خپل مزیدار رائے تاسو پیش کړل زی چلاړ شو ابو العاص ته دا خبره وکړو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لورا زینب رضی الله عنها دا بیرته واپس کو طلاق کا لکه دی وخت کې دا چې طلاق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان کامله معنا باندې جدا والي نشي او ورته ویل چې دا کزه کله طلاق کړه په دې عربو کې دا څومره زنانه چې په دې ټولو باندې ګوته کېده چې کوم یو پیغله سره خو هغه موږ تعالی په نکاح باندې کو زمون په دې عربو کې ډیر انتهایی اوچت اخلاق ولا زنانه شته ابو العاص په زیره دی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه بنت خدیجه رضی الله تعالی عنها رخصت کې او طلاق کې وی ویل لا والله قسم په الله اچرتم زدا کار نکوم زبد خپل زنانه د خپل ځان نه جدا نکم کله جهان دا ټول زنانه یو سړی مال په نکاح باندې راکې هغه یو خواکا خدا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې اوچت نسب کې راغلي زنانه دا په بل خواکا زديله تیار نه ارچې د نبی کریم علیه السلام د لوري نورې وي رقیه ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما هغه طلاق کړی شوی د پلار کول راغلی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله نبی کریم علیه السلام دغه په طلاق باندې ډیر انتهایی زیات خوشاله شو او دا ارمان وی کې ارمان چې ابو العاص ما د لور زینب طلاق کې لکه څنګه نور ملګرو طلاق کړی دي او په خدا چې په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره طاقت نشته لري تر څو پورې د ابو العاص د خپل لور زینب را جدا کی او په دې وخت کې دین د اسلام د مسلمان ذکر کړي نه و چې د مسلمان موحد زنانه نکاح هغه د مشرک سره ناروا ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هجرت وکړه مدینه منوره ته په دې وخت کې د دې او د مخالفینو په مابین کې د اختلافات ډیر انتهایی زیات شو قریش ویل وزید محمد مصطفی مقابله له وروز د بدر لا ابو العاص مجبور شو چې تر څو پورې هغه وزې دشمن په صفونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وکړي اگر که په دې وخت کې د مسلمانانو د جګړې په اړه کې هیڅ مینه محبت نه و
او نه حاجت په بار د دې کې چې د رسول الله په ملګرو کې من قتل عام کو لیکن په کدادا چې د قوم کم غیرت او اغه ډیره مجبوره کې چې دا وسروانی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوي الله عز وجل خبره بالعکس تمام کړه په دې طریقه چې په بدر کې رب العالمین یو خطرناک شکست د مکی مشرکانو لور کې عبرتناک درس ورکې وی په دې وخت کې د شرک هغه څومره اوچته پوزي چې الله عز وجل هغه رامات کړي دوی د تواغیت چې څومره شاګانې وی هغه الله عز وجل رامات کړي په فریق قتل یو ګروپ کې مردار کړي شو او بل ګروپ چې هغه سیران شو او بل ګروپ مبارک علماء دا خبره ذکر کړي دا چې هغه د تیک ته په ډګر باندې کامیاب شو لاړ ورسېده په دې قیدانو کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قزوم ابو العاص چې دا د زینب بنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاوندو هغه الله رب العزت راګیر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي ویلي چې تاسو څومره قیدیان زموږ سره فدیه برا کوي چې کله مفیدیه په دې مقام کې راوړله بعد دغه نه تاسو زموږ نه به خلاصيږي او زیبا چا باندې څومره روپے مقرره کړې په چا باندې څومره چا باندې زرا چا باندې څلور زرا نبی کریم علیه السلام د قیدیان لکتل د هغه قیدیان موافق پاغوي باندې د ارڅ مسله ضروری کوله په خدا چې د مکه مشرکان هغه گلی ګروپونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله سره مراتله ما خام مراتله مقصد په کې دا و چې موږ څومره قیدین دلته پرې خو دي هغه بیرته اصول کو په نسبت سره هغه مالون چې کوم راوړي هغه دلته پریدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ازمه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې زندان کې اثیر دي زینب رضی الله عنها خپل واسطه د مدینه منوره په طرف باندې راولېګو او د خپل خاوند د فدیه لپاره یو غاړه کې راولېګله هغه غاړه کې چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله بیبي هغه د خپل لور خدیجه رضی الله عنها ورکړې و په کوم ورځ باندې چې دا واده کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا غاړه کې ولیدله اې په مبارک مخ باندې انتهایی زیات خفغان راغی جوور خفغان راغی او د خپل لور په باره کې وژړل د جړه باره کې دوه قول علماء لیکلي دي اول دا خبره ذکر کړه شړې په دې مناسبت باندې دا چې اسما د لور د کافرانو په دې منځ کې وشيږي څه حالات په دې باندې تیریږي یو دویم قول علماء لیکلي شړې په دې باندې رااله چې اسما د لور اسما ډیر انتهایی لري دا وې په دې وخت کې به د خپل ملګرو لمخ ورواړو او د شي ورته ویلې زینب چې د مال لري ګلې ترڅو پر د خپل خاون ابو العاص هغه په دې مقام کې خلاص کی کستاسو چرته خو کې دغه اسیر به بیرته من اغله ورولېګو او کم مال چې دی راوړې دی هغه به بیرته اغله من ورولېګو ځکه دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها غاړه کوي وا یو خدای خپل خزر یاد شو ټول ملګرو ورته دا خبره وکړه نعم یا رسول الله بالکل دا خبره صحیح ده موږ په دې ځای کې هغه کار کوو چې په کوم باندې ستاسو دسترګي مبارکي خي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو العاص دا خبره وکړه چې ابو العاص زه چې تا خوشی کوم په مقابل د دې کې چې دا پیسې تعالی درکوم ارڅ کم غاړه کې چې راوړې دې زنانه را لګلې دا خطب اسما دالو زینب رضی الله عنها لګي په دې کې وسستو مستوب نه کوي ابو العاص دا خبره وکړه بالکل صحیح ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زم هغه د مکی په سرزمین باندې ور داخليږي او بیرته خپل ورونو سره دا مشوره کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کړی دا زبخه مخدا زنانه ورېګم خبر زنانه زینب له ویل چې ته وزه تیاری وکړه پاره دې چې د مدینه منورې په طرف باندې ورځي جامع مامې برابر کا وجدار شستار پلان استاجي یو په کې زیاده حارثه او یو بل صحابي دی هغه په یوځای کې تعالی انتظار کوي د مکینه لري او په دې وخت کې قافله تیار کړه سامانونه تیار کړه په لور عمرو ابن ربيع له ویلې چې دا زنانه وېسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم استاجي راغلي دي هغه له وروس پر ځکه ما د دوی سره لوزونه کړی دی په عربو کې عادت داو چې کوم وعده به دوی وکړه هغه به خامخا پوره کوله وی په دې وخت کې عمرو ابن ربيع رضی الله تعالی عنه ویغه د خپل تور را واخستا قوس را واخستو د قشان د غشي را واخستا او خپل هغه وشتلو د پاره څومره اسباب واغې برابر کړه زینب رضی الله په اوچت تک جاوه کې کین ولا د مکه مکرمه ښکارا وستو ټول خلکو له ویل چې اے قریشو نن زه خپل ورندار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې ورلېګم کم سړی کې څه اراده لري په سړی کې څه خبره دی ګس او د میدان قوم په دې وخت کې ډېر انتهایی ګډ وډ شو او هغه ملګری برابر کړ ترڅو پر دغه زنانو دا سړی راګیر کی او دا زینب رضی الله عنها ویری تر دې پورې عمل په دې وخت کې د خپل لیندې را خلاص کړه و دا خپل پچې د قشن ټا پر اخلاص کی او د غینې غشي را واخستم په دې قوس کې ورکړو د ټول خلکو له ویل چې والله قسم په الله تاسو د عربو مشرکینو کې چې څومره کسان راغلي دي دا به زینب رضی الله عنها یو نږدې کېږي نه مګر زه به دغه غشي دغه به شنه کې وردل نه کوم او د په باره کې دا مشوره و چې ډیر انتهایی وشتون کې انسان هیڅ یو غشي به نه خطا کېدونه ابو سفیان ورته مخامخ شو پر قوم کې ورته دا خبره وکړه چې یا وراره دا خپل غشي بالکل ځان سره بند کتر دی پورې موږ سره خبره کوو هغه ورته څه خبره ده ودا تا چې کومه فیصله دلته کړې دا ډیره غلطه ده دغه وجه ده تا زینب بنت محمد صلی الله علیه وسلم کار د ټول مشرکین په وړاندې راويستا او د هغه سترګو دا وکتل حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ سخت دښمنی تیر شوې ده او یې کسانې په مونږ کې مړ کړي دي او یې کسانې زموږ اسیران نیولې دي دا ډیر انتهایی په عربو باندې ګرانه تمام شي په دې قبایلو باندې ګرانه تمام شي هغه به د
ګمان کې چې دا بوزدل دي او دا ډېر سپک خلک دي او دا ذلیل دي ته دې شو کې چې دا ورندار دې بیرته واپس کا د خاون په دې کور کې دې څوره چې تیری کې تر دې پورې چې دا خلک دا خبره خپل مابین کې مشهور کې چې ابو سفیان د مکې نو جوانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لور را واپس کړه چې کله دا مسله قرار شو به ته د خپل ورندار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورولېګا وی په دې وخت کې عمرو ویل چې دا خو ډېره خبره وکړه زینب بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغه د خپل خاوند د کور لمکې مکرمه له بیرته راوسته پیخه ده چې بدی کې معلومه ورځ اوتلې وې بعد دغه نه دغه زنانه روانه کړه په ماغه کیفیت څنګه چې اول روانه کړي وا خپل ټاپ او غشي مشي ځان سره روانه کړه دې په کې جواب کې کینه ولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد چې په کوم ځای کې منتظر و هغه له اوس پاره لکه څنګه چې د ورور دا وصیت کړو ابو العاص پر مکه کې اوسېدو د خپل بیبي د فراق نورسته ډیره زمانہ حتی تر دې پورې چې د فتح د مکینه لک زمانہ وړاندې دا د شام په طرف باندې اوته د پاره تجارت کله چې بیرته راګرځي د مکی طرف باندې تقریبا په دې وخت کې سل اوخان دي د سره او ډیر کسانه مسره و چې هغه یو سل اوې کسان تقریبا د سره د ملګری را روانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګروپ د ګروپونو نه د مخله وروته تر دې پورې شوز دا منګ راول شو په خدا چې ډیر کسانه به کې اسیران کړه او دا ټوله قافله د ځان سره قیدین کړه لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعظم ابو العاص وغیرہ دې قافلې نه وتښتید دوی ور باندې غالب نشو لاړ کله چې شپه بخښوا په دې وخت کې دا ټول اطراف په دې علاقه باندې راخواره شو وې دې وخت کې دا مدینه منوره ته داخل شو په دې حال چې اریدو انتظار وکاو حتی د زینب رضی الله عنها کور ځان ورور سو چې کومه د پخوانی خزوات او پنهي دغه نه طلب کړه هغه ورته پنهي ورکړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سار منزل ووته چې کله د سار منځو کې او په دې وخت کې دا اوس په محراب کې ودرېږي الله اکبر چې د احرام د پاره کوي نو ټول انسانانو دغه الله اکبر صلی الله اکبر ویلې وې زینب رضی الله عنها په دې وخت کې د زنانو په دې سب کې ودرېدا او ویل چې ایها الناس ای خلکو زینب بنت محمد و ما پنی ورکړي ابو العاص تاسو پنی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وګرځاو د خلکو له وکاته ورته ویل دا خبره موارد چې کوم ما واوریدلې ټول ورته نعم یا رسول الله جناب نبی کریم علیه السلام ورته ویل چې ولذي نفسي بيدي زما د قسم په اغزاد چې زما نفس هغه په لاس کې دی مخکې ګوره زه اې دې خبره نه خبر نه وم کله چې ما دا आवाज واورد تاسو شعور د پم دی وخت کې ما اوریدلې دی خو قانون دار چې په مسلمانانو کې یو ادنا کس چاله امن ورکې به ټول مسلمانان هغه له امن ورکې تر څو پورې د اسلام دشمنان دا معلومه کی چې دین د اسلام هغه یو خبره ده ام د امیره ام د قومندانه ام د زنانه ام د ادنا دغه نور څه به کور لاړو د خپل لور جنب له ویل چې د خپل خاوند ستا خپل راغلي په نه طرف کړی دا وی په دې وخت کې د احترام وساته وقار وساته خدا خبر یاد ساته چې ګوره دا تعالی حلال نه دی ته ورته حلال نه جما سره ونه کوي وی په دې وخت کې به هغه خلک را طلب کړ چې کم هغه د سره قیدین شي وو او دې ملګرو له ویلې یقینا دا یو سړی د اسمنګنا تاسو له معلومات ته تاسو د اعمال اخستې دي کچیرته احسان د سره وکي په دې طریقه چې دا څومره شی مجاهدین له ویلې تاسو وصول کړي دا غبر ته دل ور کوي دا ډېر رخنی او کچیرته تاسو دین انکار کوي چې موږ ابو العاص بالکل نو ور کوو څومره مال مشنه ولې د سلو خان دي پاغه کې تقریبا یو سل اویا شاخوا کسان دي دا ټول رب العالمین په دلار کې مالفي وي ټول ملګرو ورته ویل یا رسول الله څومره مال چې دا موږ نیولې په دې وخت کې قافله ده د سره ملګری دا موږ ټول دل واپس کوو کله چې ابو العاص دا خبره باندې قانع شو او مال اصول کې د رسول الله ملګرو ورته ویلي چې ته خو د قریش نه په اوچت شرافت کې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمي کچرته اسلام راوړلو موږ به دا ټول مال تعالی درکو دا بستا سره او زموږ سره په دې مدینه منوره کې پاتې شي وی ابو العاص کله دا خبره ورته ویل چې ډیر بد دعوت تاسو مال راکې په دې طریقې خلک به دا ګمان کې چې د په اسلام باندې دوکه وکړه دې قافلې د وجنه د اسلام راوړل ابو العاص دا ټوله قافله روانه کړه بیت مکه مکرمه له چې کله ال تورشیدا چا چې څومره مالونه ورکړي او ارچا خپل مال ورکې به ویل یا معاشره قریش ایا پتا اوس کې د کم کس ما سره مال پاتې شوی دی ټول ملګرو ورته چې نه الله تعالی اجر عظیم درکې څومره شي چې موږ تعالی درکړي او په ځای دې چې هغه موږ اصول کو په کامل امانت موږ لګټه مرا کړه دی ورته چې خبردار ما تاسو حقوق پوره کړ چې څومره قافله تاسو مال راکړي هغه می تسلیم کړه خو ما دې خبر له متوجه شي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله زګوي کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او ګوي کوم په دې خبره چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی
زما دې په الله باندې قسمي وې د اسلام نه زبر خبره منه کړې نو سوا دم دي کچیر د اسلام راوړم او د عمل التماس سره پاتې شي تاسو زما په باره کې غلط تاریخ ولیکي غدا چې زمونږ د مالونو د خړولو لپاره د پدې مقام کې اسلام راوړل دي چې کله الله عز وجل دا مالونه زما په واسطه تاسو له ادا کړ زه تاسو له زمينه فارغ شو اوس ما اسلام راوړم په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورغه جناب نبی کریم علیه السلام دې کامل مستیا ورکړه خپل لور زینب رضی الله عنها غیب ته واپس کړه او به د مبارک ډیر عجیب خبره وکړه یو دا حدثني فصدقني وېد ما سره خبره وکړه به رښتینه کړه ووعدني فوفالي به ووعدني زما سره وفا وعده وکړه باغی مال وفا وکړه دلیل په دې باندې چې به تجدید نکام نه دی شوی امق سره نکاح باندې دا پاتې شو الله عز وجل يدول جنت الفردوس نصیب کی او موږ تاسو د رب العالمین د صحابه کرام سید ابيداري را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه برحمتک یا ارحم